بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ استاسو د نن ورځې ټاپک دی ګلایکالیسیس. ګلایکالیسیس خپله دا د ګلوکوز د اکسیډیشن یوه لاره ده یا د ګلوکوز د اکسیډیشن یوه پتوې ده چې په دغه پتوې کې یا په دغه لاره کې ګلوکوز دا په پیرویک اسید یا په لکټیک اسید باندې بدلیږي. یعنی ګلوکوز C6H12O6 دا په پیرویک اسید یا په لکټیک اسید یا پیرویټ یا لکټیټ باندې بدلیږي. البته د ګلوکوز بدلیدل په پیرویک اسید یا په لکټیک اسید باندې دا یو ساده یا سمپل ریاکشن نه دی. یعنی دا داسې کوم ساده ریاکشن نه دی چې ګلوکوز ته مستقیما په پیرویک اسید یا پیرویټ یا په لکټیټ باندې بدل شي، بلکې دا یو ملټیپل سټیپ ریاکشنونو ته اړتیا لري. ملټیپل سټیپ ریاکشن یا بیولوژیکل پروسس ده. ملټیپل سټیپ ریاکشنونو ته اړتیا لري چې په دغه ریاکشنونو کې یعنی د ګڼ شمېر ریاکشنونو څخه بعد به مونږ پیرویک اسید یا لکټیک اسید لاسته راوړو. البته دغه ملټیپل ریاکشنونه یا دغه ریاکشنونه چې سټیپ په سټیپ به اجرا کیږي، دوی به د مختلفو یا د ګڼ شمېر یا د مختلفو انزایمونو په واسطه د هغې په واسطه چې دغه انزایمونه به ځان سره کوفاکټورونه هم لري، د هغې په واسطه به دا کتلیس کیږي او له هغې نه بعد به مونږ ته څه شی لاسته راځي؟ پیرویک اسید یا لکټیک اسید به لاسته راځي. دا چې مونږ د ګلوکوز څخه پیرویک اسید یا لکټیک اسید لاسته راوړو، دا د دې پورې اړه لري چې په حجره کې د اکسیجن کانسنټریشن یا غلظت څومره دی، یا حجره کې د میتوکاندریا په شتون او نشتون پورې اړه لري. که چیرې حجرات په د اکسیجن د کموالي سره مخامخ شي، یعنی په حجره کې د اکسیجن غلظت کم شي، نو دغه جوړ شوی پیرویک اسید یعنی ګلوکوز به لومړی د همدغې ملټیپل سټیپ ریاکشنونو له طریقه د څخه به پیرویک اسید لاسته راځي. دا پیرویک اسید به په لکټیک اسید باندې بدلیږي. یا دا چې حجره کې د اکسیجن حجره بدون له دې چې د اکسیجن د فقدان سره مخامخ شي، یا دا چې حجره د اکسیجن د فقدان سره مخامخ شوی پیرویک اسید په لکټیک اسید بدل کړی. ما سوا له دې خبرې څخه حجره میتوکاندریا نه لري. چې حجره میتوکاندریا نه لري نو حجره اکسیجن نه یوز کوي، یعنی میتوکاندریا کې اکسیجن نه یوز کوي، نو هغه پیرویک اسید په څه شي باندې بدلی؟ په لکټیک اسید باندې بدلی. نو د ګلوکوز څخه هم پیرویک اسید جوړیدی شي او هم لکټیک اسید جوړیدی شي. البته هغه حالت په کوم کې چې د ګلوکوز څخه پیرویک اسید لاسته راځي، دغه حالت ته مونږ بیا وایو چې دا یو ایروبیک حالت دی. یعنی ګلوکوز چې کله په پیرویک اسید باندې بدل شي او پیرویک اسید بیا د پیرویټ ډي هایدروجنیز کمپلیکس له طریقه دا په اسیټایل کوی باندې بدل شي او اسیټایل کوی بیا ځي سټریک اسید سایکل ته، نو دغه حالت ته مونږ وایو چې ګلوکوز کله په پیرویک اسید باندې بدلیږي، یعنی دغه شپږ کاربنه مرکب له دې څخه دوه درې کاربنه مرکب لاسته راځي. یعنی پیرویک اسید خپله درې کاربنه مرکب دی،
دا چې د دې څخه لاسته راځي نو دې ته موږ ایروبیک ګلایکالیسس وایو. او کله چې د همدغې ګلوکوز څخه موږ لکټیک اسید لاسته راوړو، البته لکټیک اسید هم درې کاربونه مرکب دی، نو دغه حالت ته بیا موږ وایو چې دا ان ایروبیک ګلایکالیسس دی. مطلب دا چې ګلایکالیسس کیدای شي په ایروبیک شکل سره اجرا شي یا په ان ایروبیک ډول سره اجرا شي. کچېرې اکسیجن وي نو ګلوکوز په پیرویک اسید باندې بدلیږي، او کچېرې اکسیجن نه وي نو ګلوکوز به په لکټیک اسید باندې بدلیږي، چې بیا همدغه پیرویک اسید به د پیرویټ ډي هایډروجنیز په واسطه په اسیټایل کوی باندې بدلیږي، او اسیټایل کوی به د ټي سی ای سیکل له لارې په مصرف رسیږي. مګر دلته چې ګلوکوز په لکټیک اسید باندې بدل شوی، دغه لکټیک اسید به له حجرې څخه بلډ سرکولیشن ته وځي، او د بلډ سرکولیشن له لارې به ځیګر ته راځي، لیور، او په لیور کې به په ګلوکونیوجینیسس کې به برخه اخلي، یعنی دا به په ګلوکوز باندې بیا بدلیږي، او په دې طریقه بیا بلډ سرکولیشن ته ځي. البته ګلوکوز که په ایروبیک ګلایکالیسس، یعنی ګلوکوز که د ایروبیک ګلایکالیسس له لارې اکسیډیز کیږي او له ده څخه پیرویک اسید لاسته راځي، نو دلته به د انرژي مقدار زیات وي. یعنې دلته به موږ 8 مالیکوله ای ټي پي په ګلایکالیسس کې لرو، یعنې ګټه به پکې دا وي چې ګلوکوز په ایروبیک ډول اکسیډیز، دلته به موږ د انرژي مقدار یعنې د انرژي به په زیات اندازه لاسته راوړو، نسبت دغې حالت ته چې ګلوکوز په ان ایروبیک ډول اکسیډیز کیږي، نو دلته به موږ بیا صرف 2 مالیکوله ای ټي پي لاسته راوړو. البته په لنډ ډول سره بیا وایو چې ګلایکالیسس کې ګلوکوز چې دا په مصرف رسیږي یا دا اکسیډیز کیږي، یعنې ګلوکوز خپله د ګلایکالیسس خپله د ګلوکوز د اکسیډیشن یا د مصرف کېدو یوه لار ده. یعنې کله چې ګلوکوز حجرې ته داخل شي، دغه حجره په دې ګلوکوز باندې څه کوي؟ دا البته د همدغې ګلایکالیسس له لارې، یعنې دا یوه لار ده چې په دې طریقه له همدغې ګلوکوز څخه حجره خپله ځان ته ای ټي پي جوړوي یا ای ټي پي پروډکشن ځان ته کوي، چې په دې طریقې څخه ګلوکوز به په پیرویک اسید یا پیرویټ یا لکټیټ باندې بدلوي. البته دا چې ګلوکوز څخه پیرویټ لاسته راځي یا لکټیټ لاسته راځي، دا به د حجرې په حجره کې د اکسیجن په کنسنټریشن او همدارنګه په دې پورې اړه لري چې هلته حجره کې میتوکاندریا شته او که نه شته. نو که چیرې حجره کې د اکسیجن غلظت زیات وي او حجره کې میټوکاندریا وي، نو همدغه ګلوکوز چې په پیرویک اسید باندې بدل شوی دا په اسیټایل کوی باندې بدلیږي، سیکل ته ځي او هلته به اکسیډیز کیږي. البته تر دې دمه چې ګلوکوز په پیرویک اسید باندې بدلیږي، دغه حالت ته موږ ګلایکالیسس وایو، چې دلته به موږ ته په دغه ډول په دې طریقه به دلته موږ ته 8 مول ای ټي پي لاسته راشي، او کله چې ان ایروبیک حالت وي نو بیا به ګلوکوز څخه لکټیک اسید جوړېږي، چې دلته موږ 2 مول ای ټي پي لرو. نو بیا حجره کې چې میتوکاندریا نشته، نو هغه پیرویټ ډي هایډروجنیز انزیم نه لري، یا دا چې هغه کې پیرویټ ډي هایډروجنیز فعالیت نشته، نو دغه لکټیک اسید به بیا بلډ سرکولیشن ته وځي او بیا به ځي لیور ته، او په ګلوکونیوجینیسس کې به برخه اخلي، او د هغې څخه به ګلوکوز جوړېږي او ګلوکوز به بیا بلډ سرکولیشن ته ځي. دا چې موږ مخکې مو ویلې چې خپله ګلایکالیسس دا یو مولټیپل سټپ ریاکشنونه دي، البته کوم ساده ریاکشن نه دی. نو اوس راځو موږ د همدغې ګلایکالیسس هغه ریاکشنونه سټپ په سټپ سره وایو چې دې کې کم ریاکشنونه دي. لومړی سټپ دا چې کله ګلوکوز چې حجراتو ته داخل شي، البته د ګلوکوز داخلېدل حجراتو ته دا کیدای شي انسولین پورې تړاو ولري یا انسولین پورې تړاو ونه لري. یعنې ځینې حجرو داخلېدل انسولین پورې تړاو لري چې هغې ته موږ وایو انسولین ډیپینډنټ. مثلا دا کم سلس دي، دا ټیشو دي یعنې اډیپوسایډ دي چې هغې ته د ګلوکوز داخلېدل چې دي دا په تړاو لري. همدارنګه مسلس دي، نو دې ته موږ وایو چې دا انسولین ډیپینډنټ دي. مګر ځینې حجراتو ته د ګلوکوز داخلېدل چې دي دا انسولین پورې تړاو نه لري، لکه آر بي سي. آر بي سي ته د انسولین د ګلوکوز داخلېدل چې دا انسولین پورې تړاو نه لري، نو دې ته موږ وایو چې انسولین نان ډیپینډنټ دي. په هر لحاظ کله چې
ګلوکوز حجرې ته داخل شي نو همدغه ګلوکوز باندې لومړی سټپ تعامل چې اجرا کیږي هغه دا چې ګلوکوز فاسفوریلیشن دی یا د ګلوکوز فاسفوریلیټډ کیدل دي. کله چې ګلوکوز حجرې ته داخل شي نو دا د هیګزوکاینیز یا د ګلوکوکاینیز انزیم په واسطه فاسفوریلیټډ کیږي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو ګلوکوز شپږ کاربنه مونوساکراید دی نو د ګلوکوز شپږم نمبر کاربن چې دلته فاسفوریلیټډ کیږي نو د دې په نتیجه کې موږ ته ګلوکوز شپږ فاسفیټ لاسته راځي یعنی ګلوکوز بدلیږي په شپږ فاسفیټ. البته دا چې فاسفوریلیشن کیږي نو دلته موږ ATP ته اړتیا لرو چې ATP دا بدلیږي په ADP یعنی دا فاسفیټ ورته د ATP څخه انتقالیږي. ګلوکوز ته فاسفیټ د ATP څخه انتقالیږي او ATP په خپله په ADP باندې بدلیږي او ګلوکوز په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې بدلیږي. دغه تعامل د هیګزوکاینیز او د ګلوکوکاینیز دواړو انزیمونو په واسطه کتلی کیدی شي. البته موږ د هیګزوکاینیز انزیم چې لرو دا موږ په آل ټیشو کې لرو په آل ټیشو کې او ګلوکوکاینیز چې دی دا موږ په لیور کې لرو. هیګزوکاینیز چې دا های افینیټي لري د ګلوکوز سره های افینیټي فار ګلوکوز مگر ګلوکوکاینیز چې دی دا لا افینیټي لري. دا د ګلوکوز سره د یو ځای کېدو میلان کم دی مگر هیګزوکاینیز چې دی های افینیټي زیات میلان لري تر څو ګلوکوز سره یو ځای شي. مطلب دا چې هیګزوکاینیز چې دی دا د ګلوکوز په لا لیول یعنی ټیټ لیول کې هم دا کولی شي چې ګلوکوز فاسفوریلیټډ کړي. که چیرې د ګلوکوز مقدار کم وي دا هم کار کولی شي خو دا بیا د ګلوکوز په لوړ غلظت کې کار کوي. کله چې د ګلوکوز کنسنټریشن زیات وي نو دا بیا یا دا چې ګلوکوز مقدار زیات وي نو دغه انزیم بیا کار کوي. بل دا چې دغه هیګزوکاینیز چې دی دا خپله د خپل پروډکټ په واسطه انهبیټ کیږي. لکه د هیګزوکاینیز پروډکټ چې دی دا ګلوکوز شپږ فاسفیټ دی ځکه هیګزوکاینیز په ګلوکوز باندې یعنی د ګلوکوز بدلیدل په ګلوکوز شپږ باندې په شپږ فاسفیټ باندې کتلیس کوي نو د پروډکټ چې شو ګلوکوز شپږ فاسفیټ شو. ګلوکوز شپږ فاسفیټ چې دی کولی شي دا دغه انزیم انهبیټ کړي یعنی انهبیشن چې دی د هیګزوکاینیز انهبیشن هیګزوکاینیز انزیم انهبیشن دا د ګلوکوز شپږ فاسفیټ په واسطه کیږي یعنی دا انهبیټ کولی شي ګلوکوز شپږ فاسفیټ یې انهبیټ کولی شي چې د پروډکټ دی. البته د هیګزوکاینیز انهبیشن چې دی دا د ګلوکوز شپږ فاسفیټ په واسطه نه کیږي یعنی د په واسطه انهبیشن نه کیږي. د انهبیشن چې دی دا د فرکتوز شپږ فاسفیټ په واسطه کیږي. البته دارنګه موږ پوهیږو چې کله ګلوکوز شپږ فاسفیټ په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې بدل شي نو بیا دغه ګلوکوز شپږ فاسفیټ مخکې ځي دا په فرکتوز شپږ فاسفیټ باندې بدلیږي چې دغه تعامل چې دی دا خپله د فاسفوهیګزوس ایزومریز د فاسفوهیګزوس ایزومریز انزیم په واسطه کتلیس کیږي. فاسفوهیګزوس ایزومریز ګلوکوز او فرکتوز دواړه
هگزوزونه دي او دواړه فاسفوریلیټډ بڼه باندې دي او دواړه یو د بل ایزومیرونه دي. یعنی مطلب دا چې د فرکتوز شپږ فاسفیټ خپله د ګلوکوز شپږ فاسفیټ یو ایزومیر دی. نو دغه فرکتوز شپږ فاسفیټ چې د فرکتوز شپږ فاسفیټ چې د ګلوکوز شپږ فاسفیټ څخه لاسته راځي، البته د فاسفوهګزوز ایزومیریز انزایم د عمل په نتیجه کې دا کولی شي چې د دغه ګلوکوکاینیز په انهبیشن کې رول ولري. البته دا رنګې که چېرې دا موږ فرض کړو یو هیپاټوسایټ دی، دا د هیپاټوسایټ نیوکلیس دی. دلته موږ یو ریګولیټري پروټین لرو. دلته موږ یو ریګولیټري پروټین لرو چې دې ریګولیټري پروټین سره دغه انزایم چې موږ به فرض کړو چې دا ګلوکوکاینیز دی. ګلوکوکاینیز انزایم په قوي ډول دغه ریګولیټري پروټین سره دلته اتصال لري. کله چې د همدغه ګلوکوز غلظت زیات شي په حجره کې، ګلوکوز د دې مقدار چې کله په حجره کې زیات شي دا راځي په همدې نیوکلیس کې، دا د همدغه ګلوکوکاینیز د جدا کېدو سبب ګرځېږي. د همدغه ریګولیټري پروټین څخه دا خپله ګلوکوکاینیز انزیم چې دی دا جدا کوي او دا ګلوکوکاینیز انزیم سایټوپلازم ته راوځي، سایټوزول ته راوځي. اوس موږ په سایټوزول کې ګلوکوکاینیز انزیم لرو. څرنګه چې ګلایکالسیس په سایټوزول کې اجرا کېږي نو دا بیا د ګلوکوز بدلیدل په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې دا څه کوي؟ کتالیز کوي. یعنی دا ګلوکوز په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې بیا بدلی، یعنی دا بیا دلته د فاسفوریلیشن مخ وړي. خو کله چې دغه ګلوکوز په فرکتوز شپږ فاسفیټ باندې بدل شي نو بیا دغه فرکتوز شپږ فاسفیټ چې خپله د ګلوکوز شپږ فاسفیټ څخه لاسته راغی، همدغه فرکتوز شپږ فاسفیټ بیرته راځي همدغه انزیم بیرته وړي د دغه ریګولیټري پروټین سره یو ځای کوي. البته هغه وخت کې ګورئ کله چې موږ ګلوکوز په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې بدل کړ، ګلوکوز شپږ فاسفیټ په فرکتوز شپږ فاسفیټ باندې بدل شي نو څومره چې دا څومره چې زیات دغه فرکتوز شپږ فاسفیټ موږ ولرو نو هومره ګلایکالیسیس زیات پر مخ ځي. څومره چې ګلایکالیسیس زیات پر مخ لاړ شي هومره ای ټي پي پروډکشن په حجره کې زیاتیږي. څومره چې د ای ټي پي پروډکشن یا زیات اندازه ای ټي پي په حجره کې جوړ شي نو حجره د انرژي له نظره غني کیږي، یعنی حجره د انرژي له نظره مشبوع کیږي. نو موږ مسلسل په حجره کې د ای ټي پي پروډکشن نه غواړو. نو بنا پر دې چې کله حجره د ای ټي پي له نظره مشبوع شوله نو بیا موږ نه غواړو چې ګلایکالیسیس پروسه مخکې ته لاړ شي. همدغه بیا فرکتوز شپږ فاسفیټ راځي او دا ګلوکوکاینیز بیرته وړي په حجره کې د ریګولیټري یا په نیوکلیس کې د ریګولیټري پروټین سره یو ځای کوي تر څو نور ګلوکوز په ګلوکوز شپږ فاسفیټ بدل نشي او یا دا چې ګلایکالیسیس پروسه نور ساری نشي یا مخکې لاړه نشي. په همدې طریقه کله چې ګلوکوز په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې بدلیږي څومره چې د ګلوکوز شپږ فاسفیټ زیاتیږي هومره د ګلایکالیسیس انټرمیډیټ یا وسطي مرکبات زیاتیږي. په همدې طریقه ګلایکالیسیس مخې ته ځي. نو څومره چې ګلایکالیسیس مخې ته ځي هغومره د حجرې په سایټوزول یا په حجره کې د ای ټي پي مقدار زیاتیږي. نو څومره چې په حجره کې ای ټي پي مقدار زیات شي نو بیا موږ ګلایکالیسیس نه غواړو. نو په دې طریقه همدغه شپږ فاسفیټ دا راځي هیګزوکاینیز انزیم څه کوي؟ انهبیټ کوي. البته دې ته فیډبیک انهبیشن وایي. نو په دې طریقه سره دغه دوه انزیمونه یو له بل سره ځینې فرقونه البته دا چې دواړه هیګزوکاینیز او ګلوکوکاینیز عین تعامل کتلیز کوي. کله چې ګلوکوز دا بدل شي په ګلوکوز شپږ فاسفیټ نو بیا ګلوکوز شپږ فاسفیټ دا په خپل یو ایزومیر چې هغه فرکتوز شپږ فاسفیټ دی په هغې باندې بدلیږي. نو اوس فرکتوز شپږ فاسفیټ چې دی دا په یو بل مرکب باندې بدلیږي چې هغې ته موږ وایو فرکتوز
یو شپږ بیس فاسفیټ. فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ. البته دلته موږ وینو چې فرکتوز شپږ فاسفیټ لکه څنګه چې د ګلوکوز شپږم نمبر کاربن فاسفوریلیټډ دی، دلته هم د فرکتوز شپږم نمبر کاربن فاسفوریلیټډ دی، مګر فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ کې موږ وینو چې دلته د فرکتوز اول نمبر کاربن هم فاسفوریلیټډ دی، یعنی دلته بیا ځل یو فاسفوریلیشن شوی. البته دغه فاسفوریلیشن هم د ای ټي پی په شتون کې شوی، یعنی دې فاسفوریلیشن دپاره موږ هم یو ای ټي پی یوز کړی یا یو ای ټي پی موږ مصرف کړی چې دغه ای ټي پی په ای ډي پی باندې بدل شوی. ای ډي پی باندې د ای ټي پی بدلیدل په ای ډي پی باندې شوی او فاسفیټ د فرکتوز په اول نمبر کاربن باندې نصب شوی. یعنی که تاسو داسې فرض کړئ چې اول کاربن، دوهم کاربن، دریم کاربن، څلورم، پنځم، شپږم کاربن، دلته له پخوا څخه فرکتوز په شپږم نمبر کاربن باندې فاسفیټ لري، نو د دغه ای ټي پی څخه یو فاسفیټ په اول نمبر کاربن هم نصب شوی. نو اوس موږ لرو فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ. نو فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ باندې د فاسفیټ نصبېدل چې دي دا هم د یو انزیم په واسطه کتلی کېږي چې البته هغې ته موږ وایو فاسفو فرکتو کاینیز 1. فاسفو فرکتو کاینیز 1. فاسفو فرق فاسفو فرق فرکتو کاینیز 1 یا په لنډ ډول کې ولیکو فاسفو فرکتو کاینیز 1 انزایم. کله چې فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ لاسته راشي نو دغه فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ دا بیا د الډولیز انزایم په واسطه پرچه کېږي په دوه ترایوزونو باندې چې یو ته وایو ګلیسرال الډیهایډ 3 فاسفیټ او بل ته وایو ډای هایډروکسي اسیټون فاسفیټ. ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ او ډای هایډروکسي اسیټون فاسفیټ. تر دې دمه موږ په دې پتوې کې هیګزوس لرو، هیګزوزونه لرو، یعنی دا ګلوکوز هم شپږ کاربنه دی، ګلوکوز شپږ فاسفیټ هم شپږ کاربنه دی، فرکتوز شپږ فاسفیټ هم شپږ کاربنه دی، فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ هم شپږ کاربنه دی، مګر ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ چې دی دا 3 کاربنه دی او ډای هایډروکسي اسیټون فاسفیټ هم 3 کاربنه دی. دې څخه بعد زموږ پتوې چې دا بیا ترایوس په بڼه مخې ته ځي، یعنی موږ دلته ترایوس لرو. ترایوس البته کې موږ دلته په اول سټپ کې هم فاسفوریلیشن کړی، یعنی دلته اول سټپ او په دغه سټپ کې چې کله فرکتوز شپږ فاسفیټ دا چینج شوی بدل شوی په فرکتوز 1 شپږ بیس فاسفیټ په دې ځای کې هم فاسفوریلیشن شوی. مطلب د خبرې دا دی چې دلته موږ هم یو مالیکول ای ټي پی مصرف کړی او دلته موږ هم یو مالیکول ای ټي پی مصرف کړی، یعنی په دغه هیګزوزونو کې موږ ډول دوه مالیکوله ای ټي پی په مصرف رسولی. دلته چې موږ ترایوزونه لاسته راوړل نو په دې پوهېږو چې دلته موږ دوه ترایوزه لرو چې یو ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ دی او بل ډای هایډروکسي اسیټون فاسفیټ دی. ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ چې دی دا الډیهایډ ګروپ لري، الډیهایډ یعنی فنکشنل ګروپ الډیهایډ دی او دلته چې کوم فنکشنل ګروپ دی هغه کیټون دی. نو دا یو کیټو ترایوز دی، هغه دا یو الډو ترایوز دی. او دا یو کیټو ترایوز دی.
دا یو الډوټرایوس شو، دا یو کیټوټرایوس شو. دا هم 3 کاربن لري، دا هم 3 کاربن لري. مګر دا باید زمونږ په یاد وي چې مونږ په ګلایکالیسس کې ډای هایدروکسي اسیټون فاسفیټ نه غواړو، مونږ ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ غواړو. یعنی په ګلایکالیسس کې دغه مرکب مخې نشي تللی بلکې ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ مخې ته ځي. نو دغه ترایوس د یو انزایم په واسطه چې هغې ته مونږ وایو فاسفوترایوس ایزومریز. فاسفوترایوس ایزومریز، فاسفوترایوس ایزومریز. د فاسفوترایوس ایزومریز په واسطه دا چینج کیږي په څه باندې؟ په ګلیسرالډیهایډ. د ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ د هر ځرې لیکلو څخه صرف بیا لیکو چې ګلیسرالډیهایډ، یعنی صرف دا رنګ لیکم چې ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ. دا بدلیږي په ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ باندې. یعنی موږ یو خپل ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ په دې پتوې کې لرو. بل دا چې موږ ډای هایدروکس اسیټون هم چینج که بدلم که په څه شي باندې؟ په ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ باندې. نو اوس موږ په ګلایکالیسس کې 2 مالیکوله ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ لرو، ځکه یو خو موږ سره خپله ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ دی چې د فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ د پرچه کېدو څخه لاسته راغلی، او بل موږ سره د داسې ګلیسرالډیهایډ دی چې هغه د فاسفوترایوس ایزومریز د عمل په نتیجه کې لاسته راغلی. یعنی دا فاسفوترایوس ایزومریز چې دی ډای هایدروکس اسیټون فاسفیټ یې بدل کړی یا دغه تعامل یې کتلیس کړی چې ډای هایدروکس اسیټون فاسفیټ بدل شي په څه شي؟ چینج شي، کتلیس شي په څه شي؟ په دغه تعامل یې کتلیس کړی چې ډای هایدروکس اسیټون فاسفیټ دی په ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ بدل شي. نو اوس موږ 2 مالیکوله څه شی لرو؟ ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ لرو. لکه څرنګه چې ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ یو مالیکول او بل مالیکول ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ مونږ دلته لرو. نو دغه ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ خپله د دې تعامل چې دی د ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ډي هایدروجنیز په واسطه کتلیس کیږي او له دې څخه یو 3 بیس فاسفوګلیسریټ لاسته راځي. یعنی دا بدلیږي په څه شي باندې؟ یو 3 بای یا ډای یا بیس ډای فاسفوګلیسریټ، یو 3 ډای فاسفوګلیسریټ. البته دا چې ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ څخه موږ یو 3 ډای فاسفوګلیسریټ لاسته راوړو، دغه تعامل چې دی د ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ډي هایدروجنیز په واسطه کتلیس کیږي. ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ډي هایدروجنیز. همدغه تعامل همدغه ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ بدلیدل په یو 3 ډای فاسفوګلیسریټ، یعنی دغه تعامل د ان انزایم په واسطه دلته هم کتلیس کیږي دلته هم کتلیس کیږي. د دپاره کو فکټور چې دی هغه ان ای ډي دی. دا ان ای ډي دا بدلیږي په ریډیوسډ یا ان ای ډي ایچ پلس ایچ په دې فارم باندې بدلیږي، او دلته موږ یو ان ارګانیک فاسفیټ هم په دې تعامل کې څه کوو؟ یوز کوو. نو ان ای ډي دا بدلیږي په ان ای ډي ایچ پلس ایچ باندې. لکه څرنګه چې دلته موږ یو ان ای ډي ایچ پلس ایچ لاسته راوړو، دا په همدې طریقه په دې تعامل کې هم موږ یو ان ای ډي ایچ پلس ایچ د ان ای ډي څخه لاسته راوړو. البته یو ان ارګانیک فاسفیټ په دې تعامل کې څنګه کیږي؟ مصرفیږي. همدارنګه موږ پوهیږو چې ان ای ډي الکترون ترانسپورت چین ته انتقالیږي، الکترون ترانسپورت چین ته. البته کله چې دا الکترون ترانسپورت چین ته انتقال شي، الکترون ترانسپورت چین کې اکسیجن په شتون کې
دا دلته د یو ان له مصرف څخه مونږ دلته چې دا بیا بیرته په ان ډي فارم باندې بدلیږي. درې مالیکوله اے ټي پي لاسته راوړو. نو دا چې مونږ دلته یو ان اے ډي ایچ پلس ایچ له یو ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ له بدلیدو څخه په یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ باندې لاسته راوړو. نو همدارنګه دلته دوه مالیکوله دي، دا یعنی یو ګلیسرالډیهایډ څخه یو ان اے ډي ایچ پلس ایچ لاسته راځي، نو د بل څخه به هم ان اے ډي ایچ پلس ایچ لاسته راوړل شي. نو مونږ دا دوه مالیکوله دلته لرو، دوه ان اے دی به بیرته لاسته راشي. نو 3 او 3 اے ټي پي، نو په دې تعامل کې مونږ شپږ اے ټي پي لاسته راوړو. لکه څرنګه چې پوهیږو ګلیسرالډیهایډ 3 بدل شو په یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ، نو دغه یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ چې دی دا بیرته بدلیږي په څه شي باندې؟ په 3 فاسفوګلیسریډ. دا هم بدلیږي په څه شي؟ په 3 فاسفوګلیسریډ. البته موږ دلته وینو چې یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ لرو، یعنی فاسفوګلیسریډ چې دی دا اول نمبر کاربن او دریم نمبر کاربن کې څه شی لري؟ فاسفیټ لري. مګر دلته فاسفوګلیسریډ په خپل دریم نمبر کاربن کې فاسفیټ لري. دغه یو فاسفیټ د اے ډي پي ته انتقالیږي، اے ډي پي ته، او دا په اے ټي پي باندې بدلیږي. دلته هم موږ وینو چې دغه فاسفوګلیسریډ چې دی په اول او دریم پوزیشن کې، یعنی اول او دریم نمبر کاربنونو کې یو فاسفیټ لري. نو ځکه دا یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ دی، مګر دلته چې وینو دا په دریم نمبر کې یوازې یو فاسفیټ لري. نو د اول نمبر فاسفیټ چې دی دا اے ډي پي ته انتقالیږي او دا په اے ټي پي باندې بدلیږي. البته دغه تعامل چې دی چې د یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ څخه 3 فاسفوګلیسریډ لاسته راځي، دغه تعامل چې دی د فاسفوګلیسریډ کاینیز په واسطه کتلی کېږي. فاسفوګلیسریډ کاینیز، فاسفوګلیسریډ کاینیز. دلته هم فاسفوګلیسریډ کاینیز انزیم موږ لرو، او په دې ځای کې هم موږ فاسفوګلیسریډ کاینیز یعنی همدغه انزایم موږ دلته هم لرو، دلته هم لرو. چې موږ 3 فاسفوګلیسریډ لاسته راوړو، البته دا مو هم په یاد وي چې فاسفوګلیسریډ چې دی دا خپله اسیډیک ګروپ لري. فاسفوګلیسریډ چې 3 فاسفوګلیسریډ چې کله موږ لاسته راوړو، دغه دریم نمبر کاربن باندې چې کم فاسفیټ دی د ده ځای چینج کیږي، البته د فاسفوګلیسریډ میوټیس انزایم په شتون کې. فاسفوګلیسریډ میوټیس، د فاسفوګلیسریډ انزایم د فاسفوګلیسریډ میوټیس انزایم په شتون کې د ګروپ چې دی د هغه ځای چینج کیږي، د دریم نمبر کاربن څخه پر پوزیشن ته راځي. نو موږ ځکه وایو چې دا څه بدلیږي؟ په 2 فاسفوګلیسریډ. 2 فاسفوګلیسریډ. 2 فاسفوګلیسریډ یعنی دا 3 فاسفوګلیسریډ بدل شو په فاسفوګلیسریډ باندې، البته دا د فاسفوګلیسریډ میوټیس انزایم په شتون کې. له 2 فاسفوګلیسریډ څخه موږ فاسفو انول پیرویټ جوړوو، یا موږ ته فاسفو انول پیرویټ انول پیرویټ لاسته راځي. فاسفو انول پیرویټ، فاسفو انول پیرویټ، فاسفو انول پیرویټ دا جوړیږي. البته د دې تعامل چې د انولیس انزیم په واسطه کتلی کېږي. په دې ډول چې د 2 فاسفوګلیسریډ څخه یو مالیکول اوبه لرې کېږي،
انولیس انزایم د انولیس انزایم په شتون کې د 2 فاسفوګلیسریډ څخه یو مالیکول اوبه لرې کېږي او دا په فاسفو انول پیرویډ باندې بدلیږي. البته دغه تعاملات چې دي دا بیرته یو په بل باندې بدلیدی شي. همدارنګه فاسفو انول پیرویډ چې دی دا بیا په پیرویک اسید یا پیرویډ باندې بدلیږي. پیرویټ البته دغه تعامل چې دی د پیرویټ کاینیز انزایم په واسطه کتلیز کیږي. کاینیز انزایم پیرویټ کاینیز انزایم باید موږ یوې خبرې ته متوجه شو چې دلته چې کله یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ په 3 فاسفوګلیسریډ بدلیده دلته هم ای ټي پي لاسته راغلی ده. همدارنګه کله چې فاسفو انول پیرویډ په پیرویډ بدلیږي دلته هم ای ډي پي په ای ټي پي باندې بدلیږي. ای ډي پي په ای ټي پي باندې بدلیږي. البته د ای ټي پي لاسته راوړنه چې دا موږ ولیدل چې د ترایوزونو څخه و، یعنې د ترایوزونو په مرحله کې موږ یو شمېر ای ټي پي لاسته راوړل. لکه تاسو وینئ چې ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ چې دا په فاسفوګلیسریډ باندې بدل شو، نو دلته موږ NADH+ H لاسته راوړل چې له دې څخه بیا تقریبا 6 مالیکوله ای ټي پي لاسته راوړل. البته دا هغه ای ټي پي ده چې دا د الکترون ترانسپورت چین په مرسته لاسته راغلی. دا هغه ای ټي پي ده چې د الکترون ترانسپورت چین په مرسته دغه 6 مالیکوله ای ټي پي لاسته راغلی. مګر دغه ای ټي پي چې دلته موږ وینو چې یو 3 ډای فاسفوګلیسریډ دا بدلیږي په 3 فاسفوګلیسریډ باندې. همدارنګه فاسفو انول پیرویډ چې کله په پیرویډ باندې بدلیږي دلته چې موږ کومه ای ټي پي لاسته راوړو دا بدون له دې څخه ده چې الکترون ترانسپورت چین پکې برخه واخلي، یعنې دا بدون له دې څخه ده چې الکترون ترانسپورت چین پکې برخه واخلي دغه ای ټي پي. نو دې ته موږ سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن وایو. سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن. نو مجموعاً که موږ دغه ای ټي پي مقدار ته وګورو 2 مول ای ټي پي موږ دلته لرو یا 2 مالیکول ای ټي پي موږ دلته لرو، نو 6 او 2 مالیکول ای ټي پي او همدارنګه 2 مالیکول ای ټي پي موږ په اخرنۍ تعامل کې لرو چې هلته موږ فاسفو انول پیرویډ په پیرویډ باندې تبدیل کړی و. یعنې فاسفو انول پیرویډ چې کله په پیرویډ باندې بدل شوی و نو دلته هم 2 مول ای ټي پي لاسته راغلی و چې مجموعاً موږ دلته 10 ای ټي پي لرو. البته د هکزوزونو په مرحله کې موږ ولیدل چې موږ اول چې کله ګلوکوز سل ته داخلیږي نو موږ ګلوکوز فاسفوریلیټډ کوو، نو په دې کې موږ ای ټي پي مصرفوو. همدارنګه موږ بیا ولیدل چې فرکتوز 6 فاسفیټ دا چې په فرکتوز یو 6 بیس فاسفیټ باندې بدلیږي دلته هم موږ یو ای ټي پي مصرف کړی، یعنې دلته موږ مجموع 2 مالیکول ای ټي پي مصرف کړی 2 ای ټي پي. که دا مصرف له هغې نه لرې کړو نو 8 ای ټي پي به موږ ته لاسته راشي. البته موږ دا 8 موله ای ټي پي لکه په شروع کې موږ ویلې که چېرې ګلیکالیسس په ایروبیک شکل سره اجرا شي نو موږ به 8 موله ای ټي پي لرو. یعنې د اکسیجن په شتون کې به موږ دا ای ټي پي لرو. ځکه تاسو وینئ چې دلته موږ یو مقدار انرژي چې د الکترون ترانسپورت چین یا دا چې میتوکاندریا کې H په مصرف څخه لاسته راوړی شو، یعنې هغه کار به د اکسیجن په شتون کې کیږي. نو ځکه موږ وایو که چېرې اکسیجن وي نو دغه ای ټي پي به موږ لاسته راوړو. که چېرې اکسیجن نه وي نو بیا ګلیکالیسس به په ان ایروبیک شکل سره مخې ته ځي. دغه NADH+ H چې دا په الکترون ترانسپورت چین ته تله، یعنې میتوکاندریا ته تله او د هغې په مرسته به دلته 6 مالیکوله ای ټي پي لاسته راتله. نو دا چې اکسیجن نشته نو موږ پوهېږو چې اکسیجن خو په میتوکاندریا کې مصرفېږي،
نو بیا دغه NADH پلس H چې دی دا بیا میتوکاندریا ته نه ځي او چې کله دا میتوکاندریا ته لاندې نړل شپږ مالیکوله ATP بیا موږ نشو جوړولی یعنې زموږ کې بیا دغه شپږ مالیکوله ATP نه جوړېږي چې شپږ مالیکوله ATP جوړ نه شول که چېرې موږ له دې څخه شپږ مالیکوله ATP لرې کړو نو دوه مالیکوله ATP دا په ان ایروبیک شکل موږ ته پاتې شي یا دا چې لکه موږ مخکې ولیدل چې ګلوکوز دا بدلېږي په ګلوکوز شپږ فاسفیټ دا بدلېږي په فرکتوز شپږ فاسفیټ دا بدلېږي په فرکتوز یو شپږ بیس فاسفیټ همدارنګه له ده څخه موږ دوه مرکبات لاسته راوړو چې یو ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ بل ډای هایدروکسي اسیتون فاسفیټ دی بیا دا یو بل باندې بدلېدی شي البته ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ په یو درې با یا ډای فاسفوګلیسریډ باندې بدلېږي همدارنګه دا لومړی په ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ بدلېږي او وروسته دا هم بیا په یو درې ډای فاسفوګلیسریډ بدلېږي دغه یو درې ډای فاسفوګلیسریډ چې دی دا بیا په درې فاسفوګلیسریډ بدلېږي دا هم په درې فاسفوګلیسریډ بدلېږي له ده څخه بیا دوه فاسفوګلیسریډ لاسته راځي له ده څخه هم دوه فاسفوګلیسریډ لاسته راځي دا بیا په فاسفو اینول پیرویډ بدلېږي د څخه هم فاسفو اینول پیرویډ لاسته راوړو او له دې څخه بیا موږ پیرویک اسید یا پیرویډ لاسته راوړو البته ځینې ریاکشنونه په دې کې ریورسیبل او ځینې ریورسیبل دي چې له دغې غشو څخه موږ هغه پیژندی شو دلته موږ وینو چې کله ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ دا بدلېږي په یو درې ډای فاسفوګلیسریډ دلته موږ NADH plus H لاسته راوړو NADH plus H همدارنګه دلته موږ یو مالیکول ATP دا د فاسفوریلیشن په خاطر باندې استفاده کړو همدارنګه دې کې بل ATP دا موږ د فاسفوریلیشن په منظور استفاده کړو دې تعامل کې هم موږ یو مالیکول ATP لاسته راوړو او دلته موږ هم یو مالیکول ATP لاسته راوړو دا چې دلته موږ دوه ترایوزه لرو نو بیا هم موږ یو مالیکول ATP دلته لرو یو مالیکول ATP دلته لرو نو مجموعاً که چېرې موږ وګورو له هر یو له دې څخه درې ATP لاسته راځي له دې څخه هم درې ATP لاسته راځي مګر دا چین په مرسته دا کار کیږي الکترون ترانسپورت چین په مرسته باندې دغه درې مالیکوله ATP لاسته راوړل کیږي او الکترون ترانسپورت چین په مرسته دا کوم ځای کې دی میتوکاندریا کې او دا د اکسیجن په مصرف سره کیږي نو اوس که اکسیجن نه نو دغه NADH plus H څخه دا درې مالیکول ATP نه جوړیږي که چېرې اکسیجن نه نو دا درې مالیکول ATP دا نه جوړیږي ځکه دا د الکترون ترانسپورت چین په مرسته لاسته راځي او دا سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن دی دا بدون له دې څخه چې الکترون ترانسپورت چین پکې برخه واخلي دا په گلیکالیسس کې جوړیږي ښه کله چې اکسیجن نه نو حالت ایروبیک شو که ان ایروبیک شو نو په ان ایروبیک حالت کې بیا دغه NADH plus H په حجره کې راټولیږي NADH plus H کله چې NADH plus H د دې کانسنټریشن دا زیاتیږي
دا لوړ ځي. نو د دې لپاره چې مونږ د ګلیکالیسس پروسه په حجره کې مخې ته یوسو، مونږ ان ای ډي ته اړتیا لرو، یعنې د اوکسیډیز فارم ته اړتیا لرو. دا ریډیوسډ فارم دی، ځکه چې دا ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ دا به بدلیږي په 1,3 ډای فاسفوګلیسریټ. نو مونږ باید چې دغه ان ای ډي فارم ته اړتیا ولرو تر څو دا تعامل کتلیز کړي. مونږ سره چې دغه ریډیوسډ فارم وي نو دغه تعامل بیا نشي کتلیز کېدی. نو دا دغه ان ای ډي ایچ پلس ایچ راځي، دا د پیرویک اسید سره یوځای کېږي. دا راځي د پیرویک اسید سره یوځای کېږي. البته د لاکټیټ ډي هایدروجنیز انزایم په شتون کې او له ده څخه څه شی لاسته راځي؟ ان ای ډي، یعنې دا بېرته په ان ای ډي باندې بدلیږي او دلته جوړیږي څه شی؟ لاکټیک اسید یا لاکټیټ جوړیږي. یعنې دا خپل دوه هایدروجن چاته ورکوي؟ پیرویک اسید دغه رنګ سټرکچر لري. کله چې دوه هایدروجن واخلي دا په لاکټیک اسید باندې بدلیږي. څرنګه چې پوهیږو لاکټیک اسید کله چې په حجراتو کې جوړ شي نو دغه لاکټیک بیا بلډ سرکولیشن ته ځي او د بلډ سرکولیشن له لارې بیا ځګر ته وړل کېږي، لیور، او په لیور کې بیا ګلوکو نیوجینیسس کې برخه اخلي او له دې څخه بیا څه شی جوړیږي؟ ګلوکوز. نو په ان ایروبیک کې که چیرې اوس مونږ د انرژي اندازه وکړو نو مونږ دغه ان ای ډي ایچ پلس ایچ په ځای دی چې الکترون ترانسپورټ چین ته ولیږو نو دا مونږ څه کړل؟ د پیرویک اسید یعنې پیرویک اسید ته هم ورکړه او پیرویک اسید څخه لاکټیک اسید جوړ شول نو دا الکترون ترانسپورټ چین ته لاړل. نو پخوا چې کوم شپږ مالیکوله ای ټي پي جوړ شوي هغه اوس نه جوړیږي. نو مجموعاً مونږ 4 مالیکوله ای ټي پي دلته لرو او 2 ای ټي پي د فاسفوریلیشن په پروسه کې استفاده کړې، مجموعاً مونږ 2 ای ټي پي لرو. نو لکه په شروع کې مونږ ویلې چې ګلیکالیسس په ایروبیک ډول هم کېږي، په ان ایروبیک ډول هم کېږي. نو ګورئ دلته اوس ان ایروبیک ګلیکالیسس کې لاکټیک اسید جوړ شو نو لاکټیک اسید خو ټي سی ایس سایکل ته نه ځي. لاکټیک اسید په ځای چې ټي سی ایس سایکل ته لاړ شي نو دا بلډ سرکولیشن ته ځي او ځي ځګر د ګلوکو نیوجینیسس کې برخه اخلي. یعنې دا داسې نه کوي چې کرب سایکل ته لاړ شي او هلته اکسیډیز شي او هغه نوره انرژي لاسته راوړل شي، بلکې هغه ګلوکوز سنتیسس کوي، ګلوکو نیوجینیسس کار کوي. نو ګلیکالیسس کې مونږ ته چې کله د ګلوکوز څخه لاکټیک اسید جوړ شي نو په هغه کې د انرژي مقدار کم وي. ان ایروبیک ګلیکالیسس کې ان ایروبیک حالت دی او د ګلوکوز څخه پیرویک اسید جوړیږي نو په هغه کې به د انرژي مقدار زیات وي. البته دا چې مونږ وایو ګلوکوز څخه ګلوکوز شپږ فاسفیټ لاسته راځي، دا باید زمونږ په یاد وي چې ګلوکوز شپږ فاسفیټ چې دی دا یوازې ګلیکالیسس د لارې یو مرکب نه دی، بلکې دا د نورو استقلابي لارو یو مشترک مرکب دی. مثلا دا چې دی د ایچ ام پی هیګزوس مونوفاسفیټ شنټ دا یوه لار ده. هیګزوس مونوفاسفیټ شنټ دا یو پتوی ده چې ګلوکوز شپږ فاسفیټ د دغې شنټ یو مرکب هم دی. په دغه شنټ په دغه طریقه کې د ګلوکوز یعنی په دغه ایچ ام پی شنټ کې مونږ څه شی جوړو؟ په دغه شنټ کې مونږ پینټوزونه جوړو، پینټوز، او په دې کې مونږ ان ای ډي پي ایچ پلس ایچ لاسته راوړو. پینټوزونه بیا چې دا خپله نیوکلیک اسیدونه یا د هستوي تیزابونو په جوړېدو کې استفاده کېږي او ان ای ډي ایچ پلس ایچ ان ای ډي پي ایچ پلس ایچ چې دی البته دا به په ډېرو څیزونو کې استفاده یو هم فټي تیسس کې له ده څخه کار اخیستل کېږي. دا د فټي اسیدونو په جوړېدو کې فټي اسید سنتیسس کې استفاده کېږي چې بیا د څخه ټرایګلیسریډونو په جوړېدو کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دا بیا د کلسترول 3 فاسفیټ څخه کله چې دا اکټیو شي نو فټي اسایل کوی باندې بدلېږي
چې دا بیا ګلیسرول 3 فاسفیټ سره یوځای کیږي او ټرایګلیسرایډ سنتیسیس کوي. همدارنګه دا چې دی د ګلوکونیوجینیسیس د استقلابي لارې یو مشترک مرکب هم دی. ګلوکونیوجینیسیس د ګلوکونیوجینیسیس د استقلابي لارې یو مرکب هم دی. البته ګلوکونیوجینیسیس کې د نن کاربوهایډریټ سبسټانس یا د غیر کاربوهایډریټي موادو څخه چې کله مونږ ګلوکوز جوړو دې ته مونږ څه وایو ګلوکونیوجینیسیس، چې دا ګلوکوز شپږ فاسفیټ خپله د دغې ګلوکونیوجینیسیس یو مرکب هم دی. یعنی دا یوازې د ګلیکالیسیس په لاره کې د ګلیکالیسیس په پتوې کې یو شامل مرکب نه دی، بلکې دا ایچ ام پي شنټ کې هم شامل دی، دا په ګلوکونیوجینیسیس کې هم شامل دی. دا د کټابولیکې پروسې د استقلابي لارې یو مرکب هم دی. یعنی کله چې ګلایکوجن په مصرف رسیږي نو په هغې کې هم ګلوکوز شپږ فاسفیټ جوړولی شو. بل دا چې د یورونیک اسید پتوې د دې پتوې یو مشترک مرکب هم دی. البته په دې پتوې کې مونږ ګلوکورونیک اسید جوړو چې ګلوکورونیک اسید چې دی بیا دا د دا چې دی بیا د یا د هغې په کنټرول کې رول لري. مثلا یو ډي پي ګلوکورونیک اسید چې دا بیا د بلیروبین سره یوځای کیږي او دغه بلیروبین چې دی واټر سالبل شکل او په دې طریقه دا بیا د هغې په اطراح کې رول لري. د نن ورځې دپاره زموږ ټاپک همدومره و دا چې ګلیکالیسیس څه ډول د هغې ریګولیشن کیږي او همدارنګه ریپاپورټ پتوې او د پیرویک اسید سرنوشت دا به موږ په راتلونکي درس کې ووایو.